الحمد لله رب العالمین. سورہ فاتحہ 1 نمبر آیات 1 نمبر سفارہ اور 1 نمبر رکوع. د سورۃ فاتحہ خلاصہ او داغی سے تشریح تاسو ته بیان شوی و. د آیت نمبر 1 خلاصه دا ده چې د دنیا ټول اعلی او بالا او یکتا صفاتونه الله لره دي. دا د دې صورت یو داوا هم وا، یو عنوان هم هو، یو ټایټل هم هو چې دې صورت کې اصلا دغه مسله بیانېږي چې ټول حمد و ثنا الله لره دي. اوس په دې داوا باندې دلیل پکار دی چې ولې ټول حمدونه الله لره دي. نو الله رب العزت د دې خبرې یو جواب وکړو او هغه تفسیر بیان کو چې د الله حمد و ثنا ذکر کول پکار دي رب العالمین، چې د ټول عالمونو پالون کې د رب دی دغه الله دی. نو سوچ کوه چې د ټول عالمونو نگهداشت پرورش دغه خوراک سکات چې کوم ذات کوي نو هم هغه رب دی او هم هغه الله دی او ټول صفاتونه هم هغه لشو. من او تاسو کله خپل جسم لم پورا فایده نشو ورکوله، بیا که جسم پورا کو خپل اولاد له نشو ورکوله، که اولاد اوشي نو به گاونډي سره خېګړه نشو کوله، او که گاونډي سره اوشي نو به بل سره نشو کوله. نو ټول کندمیو زمنګ د ملک وزرا حکما د ټولي دنیا کندم دي. نو الله لزکه ټول صفاتونه دي او الله زکه یو دی او وحدانیت الوهیت هر څه د اغدي چې هغه رب العالمین دی. په داسې ځینو کې چلته انسانان نشته دی، بیا الله رب العزت خلقو ته رزق وررسي. او په داسې حالت کې عزتمندو چې هغه ډېر مشکل حالات یې الله خلقو له رزق ورکوي. نو نن د رب العالمین تشریح درته بیانو چې رب څه ته وایي. ځکه دا یو اهم سوال دی او یو اهم خبره ده چې کله الله رب العزت انسان دنیا ته رالیږلو هم د رب سوال یې کړی و چې کله آخرت طرف ته دا سفر کوي نو بیا به هم د رب تپوس کوي. نو د دې کیفیت نه اندازه تاسو لګولی شئ چې د رب پیژانګلو څومره ضروري ده. الله چې کله ټول انسانان د ارواح په شکل کې پیدا کړي او الله رب العزت دنیا ته رالیږل، نو الله رب العزت یو سوال کړو، الستو بربکم، اے ټول ارواح ما ته یو جواب راکړئ چې زستا سورب یم کنه یم، زستا سورب نه؟ قالو بلا. د ټول انسانیت ارواح ویلو، که مسلمان دی که کافر دی، هلته خو ارس لیدلی و اغرو. نو دی وجه نه ټول ویلې آو یا الله دا څنګه عجیبه خبره ده، موږ به ولې انکار کوو، ته بالکل زموږ رب یې. قالو بلا یا الله ولې نه دا څنګه خبرې کوې، ولې نه؟ او دا شان چې قبر ته انسان لاړ شي د آخرت د ټولو نه لومبی منزل قبر دی. نو چې قبر کې الله ته انسان ورزي یا عالم برزخ د انسان شروع کیږي، عالم قبر د انسان شروع کیږي، نو الته چې انسان کیږي د ټول لړمبه سوال څه دی؟ مر ربک. انسان دنیا کې ډېر وخت تیر کو، رب خود نه دی هیر کړي. مر ربک، استا رب څوک دی؟ لړمبنه سوالم الته، ابتدایي سوالم دا، انتهایی سوالم دا. یا داسې وای د دنیا د ابتدایي سوال هم دغه او د آخرت هم د ټول نړمبه سوال دا دی. نو دی وجه نه رب پیژاندل ډیر ضروری دي. د رب په خپل په قران کې ډېری معنی راغلي او په احادیثو کې او په عربی ژبه کې رب ټکي او رب لفظ په ډېرو معنو سره استعمالي.
کله دا د مالک په معنا استعمالي او کله دا د سید په معنا استعمالي کله د حاکم په معنا استعمالي کله د مصلح په معنا استعمالي کله د معبود برحق د دې په معنا استعمالي کله د سید په معنا استعمالي مالک. نو دا مختلف معنی دي عزتمندو د قائم او د مربی او مدبر او جمع کون کې د ټولو معنی باندې رب راځي. نو دی وجنه قران کې شکل رب راځي من به یو معنا کو کله بل معنا کله بل معنا کله انسان د پاره استعماليږي داغه د ترسته مسله بیانو لکه رب الدار د پلانی کور مالک دې ته رب الدار وای. خو صرف رب لفظ چې کوم دی دا ځان لا د مخلوق د پاره استعمال ناروا دی. یو انسان خپل مالک ته دشي نشي ویلې چې ربي دا زما رب دی یا څوک دې تاسو کې دا څوک دی نو دا به مالک دی. مالک لفظ استعمالول شي مجازي طور سره رب لفظ نشي استعمالول. نو دی کې البته په اضافت سره چې رب لفظ راوالي او بل لفظ سره ملګری کې دي ته اضافت وایي. د دې رب ټکی بل ټکی ته اضافت وکي او هغه غیر ذویل قول نبی لکه رب الدار د کور مالک به دا د مخلوق د لپاره استعمال جایز دی. یا مثلا رب البعیر د اوخ مالک نو دا عربی ژبه کې بیا د مخلوق د لپاره استعمالي خو چې رب سره بل لفظ یوځای کی. او بعض عالمان وایي چې ذویل عقول یعنی ضمیر پکې راشي نو بیا بل چا د پاره نه استعمالول پکار لکه ربي زما رب ربک ستارب نو دا الله د پاره ویلې شي خو د مخلوق د پاره نه شي ویلې. لکه یو سړی مالک له تو ته نه وی چې هاذا ربک دا ستار رب دی مالک ورته ویلې شي پاره به لفظ خو دې باندې یو سوال راځي چې قران پاک کې خدا استعمال شوی دی. د یوسف علی السلام واقعا کې غالبا ارجع الی ربک لار شخ پل مالک لا مشر لا سید لا ارجع الی ربک. نو موږ وایو دا آیات د یوسف علی السلام په باره کې او د یوسف علیه السلام د ملت او د هغه وخت احکامات جدا او زمونږ د وخت احکامات جدا دي. هغه وخت کې مخلوق د پاره ربک ستارب دا لفظ استعمالول جایز وو لکه هغه وخت کې مخلوق ته سجدم جایز وا لکه د یوسف علیه السلام ته پلار او د غیرونو وکړه. دغه رنګي مخ کې ملائکو آدم علیه السلام ته سجده کړې وا او زمونږ په امت کې دا ناروا شو او حرام شو او بعض صورتونو کې شرک دی. نو دی وجه نه هغه احکامات جدا دي. ځکه یو حدیث کې من راغلی دا لا یقل احدکم اطعم ربک وزع ربک اسق ربک. وی دا خبر تاسو مکوي چې خپل رب له وبورکا مالک له خپل رب له او دسوکا او دسو وبورکا یا خپل رب دا خوراک ورکا. نو ربک لفظ ما استعمالوي خدا عربیان استعمالي عربیانو د پاره دا مساله ده. زمونږ استاد په اردو کې بداسي نو چې یہ میرا رب ہے یہ نو د سویلې شي دا زما استاد دی یہ میرا استاد ہے رب لفظ با نه استعماله. او بعد دا حدیث منسوخ دی نو ربک او ربی وغیرہ ویلې کی. بہرحال بهتر دا دی چې دی ویل پکار رب العالمین دی ویل پکار مخلوق تا دا د الله د پاره خاص دی. بس چیزونه د الله د پاره خاص دي لکه لفظ الله د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته الہ د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته او دا شان رحمان د الله نوم دی یا الرحمن الف لام سره دا خاص د الله نوم دی بل چاله نشي کې غوسته. نو دا څنګه رب هم دا سه لفظ دی چې مخلوق د پاره دا نوم کې غوستل صحیح نه دی. عبد الرب کې غوستل شي د الله بندا خو رب بچاله دا نوم نه دی. بہرحال عزتمندو رب ویلې کېږي ستا نو د دې ډېری معنی دي ما تاسو ته بیان کړ. یو معنی دا د تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا یو شی چې تدریجا او ترتیبا
د ابتدا نه والا انتها ته رسې دې ته وایي تربیت، او دا د رب معنا ده. نو الله رب العزت داسې تربیت کوونکی ذات دی چې د ابتدا نه والا انتها پورې څیزونه رسوي. مثلا یو ماشوم والا تربیت دې ته وایي، پالنه دې ته ویل کېږي. موږ او تاسو یو ټیم روټۍ ورکولی شو، رب کائنات ته وګوره، هغه انسان چې کله ښکاره کېدم نه تا خپل بچیم نه لیدلو چې بچی شته که نشته، هسې هوا ده که بچی دی که حمل دی. الله رب العزت هلته مې یادو، په درې پردو کې دننه، په تیارو کې دننه هلته یې رزق وررسو. په خوله کې غاښونه نه وو، خوراک یې نه شو کولی، سترګې یې وې سترګو باندې نظر نه شو کولی، لاسونه یې وو په هغې باندې پکړ نه شو کولی. لا لک سن تقطع، ستا خو غاښونه هم نشته چې څه پې وچېچې، ماشوموالي کې داسې وې. لا لک ید تبتش، لاسونه یې نه وو چې څه شی پې نیولی وې، خپې داسې نه وې چې قدمونه یې اغستی وې، دوکان یې نه پېژاندو، پلار یې نه پېژاندو، مور یې نه پېژانده. نو عزتمندو نور به څه پېژانده چې د کوم مور په بدن کې هغه مور یې نه پېژانده، او هغه ځای کې الله رب العزت ته رزق ورکاو. بیا عزتمندو ترتیبا نطفه ثم علقه ثم مضغه، پهله اوبه وې، بیا د وینې یو لوتله جوړه کړه، بیا ترې غوښه جوړه کړه، بیا هغه غوښې کې اډوکي پیدا کړه، بیا هغې کې تدریجا بیا پکې روح واچولو. دقه ذات ته ویلی کېږي رب، تربیت کوونکې تدریجا شیئا فشیئا، سات په سات باندې هر ټیم کې ستا خیال ساتي چې ستا مور هم ستا نه خبره نه وه، الله ستا نه خبر و، دې ته تربیت. بیا چې دنیا ته راغلی نو غاښونه دې نه وو، خوراک دې کلک نه شو کولی، معده کې طاقت نو، نو الله رب العزت دی ينبعان لك لبنا خالصا، الله رب العزت د مور په بدن کې تعالی چشمه جاری کړي. تربیت کوونکې ذات دې ته ویل کېږي، رب دې ته ویل کېږي چې هر آن هر غړی هر ساعت کې ته نه هېرېږي. پلار کله نه کله داسې شي په خپله بیمار شي چې بچی وله راځي لته ورکړي، وایي ورک شه مړه کنځلې مې ورته وکړي، موږ پسې یو ته پسې. مور داسې وخت راشي چې تا د کور نه وباسي، وایي دا ماشومان بار وباسه، وایي دماغ یې راله خراب کو، ستا پلار تا د کوره وباسي، ستا خپلوان تا د کوره وباسي، علاقې والا راجمع شي، وایي دا سړی د علاقې مناسب نه دی، راځئ چې بایکاټ وکړو د دې علاقې نه وباسو. رب کائنات داسې دی چې د مور په خېټه کې د کافر هم خیال ساتي. الله ته پته ده چې دا انسان به سبا غټېږي، ما ته به کنځل کوي، زما ربوبیت به نه مني او زما خلاف به ځي، الله پې خپل د رزق دروازې نه بندوي. دا قضا ته ویل کېږي رب العالمین. هم دغه تربیت کوونکی دی او هر آن هر غړی کې خبر لرونکی دی، د دشمنانو خیال ساتي. بیا چې انسان دنیا ته راشي نو چې لږ غټ شي نو بیا د پپیو باندې ګزاره نه کېږي، بیا الله رب العزت دله غاښونه ورکړي. بیا چې لږ نور غټ شي نو بیا د سکول د مدرسې خبره شروع شي، وایي ټول عمر به دا مور په هغې کې ګرځئ. الله رب العزت یې مخ خپو کې طاقت پیدا کړي، هم هغه لاسونو کې هم هغه سترګو کې طاقت پیدا کړي. بیا داسې په ورو ورو دا غټېږي، بیا دا غنم خوري، بیا جوار خوري، بیا پل فروټ له پیدا کړي. الله د انسان دپاره د هر عمر دپاره د هر وخت دپاره بیلې بیلې غذا پیدا کوونکي ذات ته رب ویلی کېږي. داسې سهولیت څوک نشي ورکولی چاله څومره چې الله رب العزت کائنات مخلوق له ورکړي دي. بیا په پویو ګزاره نه کېږي، غاښونه ورکړي، بیا غټ غټ خوراکونه کوي. بیا ماشوم شي، د ماشوموالي دپاره یې وله لوبې پیدا کړي دي، د هغې دپاره خپل دماغ ورکړي. اوس سوچ کوه که دا عقل د مور په خېټه کې د ماشوم کامل وی نو هلته به هغه محسوسولی، تنګېدی به دا کوم ځای کې پروت یم، دا څه شی دي. که ماشوم له الله دومره عقل ورکړي هغه وایي دا څه چیل دی. الله رب العزت تدریجا تدریجا لږ لږ عقل زیاتوي، لږ لږ عقل زیاتوي، ستا قدم اوچتوي، ستا غاښونه هم غټوي، ستا نوکان هم غټوي، ستا ویښته هم غټوي، ستا دپاره د خوراک نوي نوي اشیا هم پیدا کوي. هی هی دقه رب العالمین دی، دومره ناشنا ده. بیا د ځوان کی او بیا د بوډا کی، بیا اخره کې مرګ راشي او د هر دور ستا دپاره څیزونه پیدا کړي. ته چې بوډا کېږې ستا اخلاق خپله بدلېږي، ستا مزاج خپله بدلېږي. ما بل ورځ ملګرو ته ویلي د بوډا څه نشاني ده، یو سړی هم ځان ته بوډا نه وایي، نو دا هسې عرفي خبرې دي. د بوډاوالي دا نشاني ده چې انسان
چې کله اودس ته کینی او یار څه چوکۍ بنی چې کینو بس چې په چوکۍ کینی نو پوه شو چې یو درجه بوډا شوي او چې کله خپه وینځي او دغه رنګې پر ناسته باندې بغیر د چوکۍ نه نشي کېناستی نو پته ولګي ته بوډا شوي بل علامت یې دا دی چې باتروم ته ننوځي بس کونډه نه لګوي وایي زه خیر دی منه وایي څه به دا کونډه لګوي بوډا سړی بل علامت دا دی کله پرتوغاغ زانګي بس نی اوچتئ کله وروسته چې کوم دی لمن نښتي او دا ټول علامات دي عزتمند د بوډاوالي خو څوک په ځان نه پوهېږي او دغه رنګې هر څیز کې به کار لري هر چا سره به کار لري جومات کې به شور کوي دا یو علامت دی د بوډاوالي دماغ به کار نه کوي د الله په کور کې به هم چغې وي بهرحال عزتمندو دا یاد لرئ ګورې زما نشاني څوک نه زه چې موږ چې کومې خبرې کوو موږ عام عموما خبرې کوو دې کې موږ خپله هم راځو دې کې زموږ پلار هم پکې راځي زموږ خپلوان هم پکې راځي بعض وخت کې موږ خبره وکړو نو هر سړی ځان ته سوچ کې وي چې ته ما یادوي نو چونکې هغه انسان کې هغه حرکت وي ځکه ورته ځان داسې ښکاري نور زموږ مقصد دا نه دی که زموږ مقصد څوک ټارګېټ کول وي او هغه ته خاص سناوولي به انسان ګناهګارېږي نو موږ به داسې کار نه کوو بهرحال دا د خندا یو څو خبرې وي دا د بوډاوالي علامت دی نو رب دغه ذات ته ویلی کېږي دغه رنګې ګوره زناور هم غټوي صرف ستا خیال نه ساتي تا چې کور کې یو چرګوړی ساتلی دی هغه هم الله رب ته ته پته هم نه چې تا ته ورځې نه معلومي چې د څو ورځو شو د اختر کې ګوره جګړې وي دا څاروی د 2 کالو دی که نه دی یو وایي دی بل وایي نه دی بل وایي دی بل وایي نه بل وایي غټ دی بل وایي وړوکی دی چا ته پته نه لګېږي چې شته که نه وایي غاښونه یې وګوره ته د څه نه خبرې دا غاښ د کوم ځای نه رالی د غوښې نه غاښ راوباسي د مړو نه ژوندي پیدا کوي د ژوندو نه مړي یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی مړه دانه یې د هغې نه ژوندی بوټی راوباسي ته مړه دانه غوزار کا ژوندی بوټی دی حرکت کوي بیا هغه ژوندي نه بیا مړې دانې پیدا کوي د چرګې نه مړه ها پیدا کوي بیا هم د مړې ها نه غیر جاندار ها نه بیا جاندار بیا چرګې او جاندار پیدا کوي موږ ته پته نشته په دې باندې څومره د الله رب العزت د فرشتو او د کائنات په ذریعه خواریګانې کړي موږ او تاسو لپاره تیاری کړي نو عزتمندو تربیت به دوه قسمه دی یو جسمانی تربیت هغه د ټولو کوي موږ او تاسو ته ښکاري او یو روحاني تربیت چې کله انسان ایمان راوړي او دا په صدق سره ایمان راوړي به الله رب العزت د تربیت کوي چې دا مجاهده کوي اعمال شروع کی کله د شپې را پاسېږي او په یخنۍ کې په ګرمۍ کې اودسونه کوي او محنتونه کوي کله بستر والي مدرسې ته ځي تبلیغ ته ځي جهاد ته ځي کله جمعات ته راځي په تیارو کې په سار سبا کې نو الله رب العزت د دې په دې مجاهده کې تربیت کوي دته تقوا نصیب کی چې کله تقوا نصیب شي دا داسې مخکې خیجي بیا د درجې د احسان ته ورسېږي درجه د احسان دا ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اعبد ربک وایي د الله عبادت کوه داسې کأنک تراه گویا کې الله تا ته ښکاري او که دې درجې ته ونه رسېږي کم از کم دومره مرتبه چې الله ته زه ښکارم نو دا د تقوا به اعلی مرتبه ده چې د کوم انسان په عمل کې دا راشي نو د الله یقین ډېر ضروری دی ګوره تبلیغي حضراتو په 6 نمبرو کې د ټولو نه اول نمبر دی خیر د الله نه د کېدو یقین او د الله د ارادې نه بغیر د مخلوق نه د نه کېدو یقین دا ډېره ضروری خبره ده وایي جواب مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه وایي فرمای چې په قبر کې به اقا انسان جواب ورکولی شي چې کوم انسان په دنیا کې د دې مهنت کړي او د دې یقین یو ګینه هلته به بیا ربیږي او جواب به نشي ورکولی قرآن کې الله وایي امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا بنده لک دارا ته وایا ته خو د دکان نه کیږي ته د پټي نه کیږي ته د اوبلاندې لاړ شي دا راپورته شي او ته د تخم نه کیږي او ته ما خواري وکړه د دې نه کیږي الله وی که زه د رزق ایثار کوم نو وایا به د کوم ځای نه راوړې تخم باچې زما نه راځي بل لجوا فی عتو و نفور الله وی دا خلک اسې سرکشي او نفرت کې پراته دي ګینې ټولو ته پته ده چې زه کوم او بیا هم کافران ایمان نه راوړي نو دې وجې نه عزتمندو د رب تربیت ډیر ناشنا تربیت دی لفظ رب چې کوم دی قرآن کې 969 بار استعمال شوی دی دومره زیات استعمال شوی دی او عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی لفظ رب چې دی دا اسم اعظم دی
حدیث پاک کې راځي اسم اعظم هغه لفظ د الله نوم دی چې چاته دا معلوم شو او په دې سره کومه دعا وکړه الله رب العزت هغه دعا قبلې اسم اعظم وایي. نو دا هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د قول مطابق اسم اعظم ربي 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 دا لفظ دی. او د دې لپاره علماء یو دلیل بیان کړي وی لفظ رب ځکه اسم اعظم دی چې اکثر دعاګانې ته قرآن کې وګوره هغه پر ربنا سره شروع شوي دي. ربنا ظلمنا انفسنا مشهور دعا ده. بیا دویمه دعا ربنا اننا آمنا ربنا فاغفر لنا بل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا بلا ربي هب لي من لدنك رحمة بل ربي زدني علما بل ربي اغفر وارحم. نو تاسو ګورئ اکثر دعاګان کې ربي ربنا ربي ربي دا الفاظ استعمال شوي. نو دی وجه نه کلم سره دعا کې اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اکثر دعا کی ربنا راغلی. نو چې کله انسان دعا کی پښتو کې دی اللهم ربنا زما یا الله دا دعا کو اللهم ربنا مال علم راکی اللهم ربنا یا الله ما داسې کی لازم ویل شي اللهم ربنا یا اسی دعا کې شروع کې درې ځله وای اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا او بیا دعا شروع کا. دغه رنګ عزتمندو د رب یو معنا د معبود برحق. یو صحابي یو عجیبه واقعه ده. هغه رب لفظ په یو شعر کې استعمال کړي رب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت عليه الثعالب. یو صحابي دی دا چې کله هغه اسلام نو راوړي نو یو باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله یو قصه ورته بیان کړه. غاوی بن عبد العزى مداغ نبی علیہ السلام ته وی زی او زل تلو نو مال او دسمات رااله نو ما ځان سره بوتم وړي دوی به د بوتان ځان سره ګرځول واړه به ځان سره په سفر کې وړل تر دې پورې چې چا سره بوت نو چونکه هغه ته دوی معبود ویل نو پلاره کې به شګي راغونډې کړلې چيلې به سره وي او هغه به اول وشلې او داغې نه به خټه جوړ کړه او بوتان به دې جوړ. صحابه کرام به چې کله خپل کې ناس تو کله به وخندل او ویلې موږ هم ډیر عجیب خلک تیر شي په خپل ناس بم خاور راغونډې کړلې او په خپل ناس بم جوړ کړلې او به بم ویلې چې دا به موږ له ارسه راکې او شګه مرامونډه کړله او چيلې بم په وببم نوې پلار باندې نو چيلې به په اول وشله خټه به دې جوړ کړو بوت به دې جوړ کړو به د عبادت کو نو ځان پورې به کړه راکړه خندل چې موږ هم ډېر ناشنا او عجیب خلک تیر شي په خپل ناس بم جوړ کړو او به ویل فایده به موږ لدا راکې نو بوت چاله فایده نشي ورکړي. نو صحابي وي زروانو ما له د اسمات یاره نو غبوت به داسې صفا سوتره ځکه کې وستو او داسې مرتکتلی چې چرته په خواخو بساروي په دې صحراګانو کې او په ځنګلونو کې بساروي سيزونه به اوچتول ځکه باز بوتان به د وړو نه جوړ شي نو چې ساروي به پیراله اوچت به کو به خوړو نو ما یې داسې خیال ساتو وې چې روان شوم او د اسماتي نه راپاسې دم وې چې مې قتل نو یو بیزو یا ګیدړ سورلانډه وای هغه چې قتل وې زما د دې بوت د پاسه داسې پوهچه تکړو د پاسې بي امتیاز یو کړلې بس ډېر زیات ملامت شوم چې ته د دې عبادت کې چې د دې سورلنډي نو د دې بيزو نه ځان نشي ساتلې د امتیازو نه ځان نشي ساتلې نو دا بس تای حفاظت څوکي. نو دغه وخت هغه یو شعر ویلو رب یبول الثعلبان برأسه آیا دام رب کی دیشی چې د چا په سر باندې کی دړان او بيزوګان امتیازې کوي لقد ظل من بالت عليه الثعالب او ذلیل دی دا رب چې د پښوګانو او د ګیدړانو نمځان نشي ساتلې دا څنګه رب دې پښونا او د ګیدړ نمځان نشي ساتلې
بس وی غزار به ټول ځا پرې ده او به ایمان راوړو وی زما د ایمان ذریعہ د عمل جوړ شوه دی. نو عجیب عجیب واقعات شي. یو صحابي وی زما د ایمان ذریعہ دا جوړه شو، وی ما یو بت جوړ کړو، نو یو ځل مې داسې کوی سره نږدې خو وی زه چې د بار نه رالم وی هغه معبود می غیب شوی، وی ډیرو پسې وګرځېدم را وګرځېدم، وی چې کوی ته مې سر ورکاره کو باغې کې الټه پروت و سر یې لاندې او خپې پاس آسمان ته وي. وی بس بیا ډېر زیات ملامته شوم چې دا څنګه رب دی د خپل ځان حفاظت نشي کولی، کم از کم چې لاندې ټوپ کولی چې نیغ خو یې ټوپ کړی وی الټه پروت و سر یې لاندې او خپې پاره. وی به د هغې نه پس مې ویلې چې د دې به زه عبادت نه کوم او دقه واقعه زما د ایمان ذریعه جوړه شوه. موږ څومره عزتمندو خوش نصیبه خلک چې موږ عزتمندو نه پیغمبر لیدلی نه صحابه لیدلی دي او بیا هم ایماندار دي. او ګوره د رب کائنات ته او د رب کائنات قرآن ته نن ناست یو او څومره ښکلی مذهب راغلی او ښکلی څومره دیمنانه الله را کړی دی. نو بهرحال عزتمندو عجیبه عجیبه واقعات دي. نو رب معنا د ټولې دنیا پالونکی. د دې باره کې یو څو واقعات بیانو، واقعات په زړه باندې لږ اثر کوي. الله رب العزت خلکو له رزق څنګه ورکوي او څنګه یې پالي. کرد یو قبیله ده، کرد سلطان صلاح الدین ایوبی کردیو، دا یو سخت د پښتنو په شان یو قبیله ده او دوی کې ډاکوان سختواله بهادری شجاعت دا پکې ډېر کو. ډاکې به اچولې یو ګروپ د ډاکوانو مشهور یو ډاکو هغه خپل قصه بیانوي چې یو ځل موږ ډاکې له ووتلو تلوار چاقو چاړم ځان سره واغستو و یو ځکه پړاو واچولو او کېناستو چې انسان اوسګاري خامخا اخوا دې خوا ګوري. وی ما وکتل یو چینچڼه ده یو مرغۍ او یو درې اونې دي، دوه اونې پلداره اونې دي میوهداره اونې دي او یو اونه وچه ونه ده. سات پس یو چینچڼه را پاسېږي او د میوهدارو اونو له راځي او بیا دې خشکې له ځي. یو ځل شو، دویم ځل شو، دریم لس ځل یې دا کار وکړو. وایي زما زړه کې داسې وسواس راغلی چې دا مرغۍ ولې داسې کوي؟ انسان چې اوسګاري بس بیا دې څیزونو ته سوچونه کوي. وایي داسې کار مې وکړو چې دې وچې اونې ته وختلم یا په غر باندې وختلم او بار مې داسې وکتل چې دې اونه کې څه دي. وایي چې کله ما اونې ته وکتل وایي زما سترګو کې اوښکې راغلې او زه ډېر متاثره شوم. وایي ومې کتل په اونه کې یو ړوند مار دی، ړوند مار چې د هغه سترګې نشته او نظر یې نه لګېږي او هغه اونې ته ختلی دی او د چینچلې ځان سره چې کوم دی په ګونسله کې کېنولی دی او دا ځي هلته نه چې کوم دی د کجوري لږ لږ راوړي په مخوکه کې او چونچ کې راوړي او د مار لی په خوله کې ورکوي. وایي چې دا ما وکتل نو څه ډېر زیات شرمنده شوم الله ته او ما الله ته سوال وکړو یا الله دا مار چې کوم دی ستا پیغمبر فرمایلی دي چې مار د له په لاره راځي نو دا دشمن دی ستاسو مړ کوئ او تا یو د مضر مخلوق دپاره یو ضرري مخلوق دپاره چینچڼه مقرر کړې ده یو کمزورې مخلوق او هغه ته له رزق رسوي. نو ای رب کریم زه خو ستا د پیغمبر د سید الورا امتی ما زه خو د دې مار نه ډېر زیات یم نن نه پس زه تاله چې کوم تا ته توبه وباسم او یا الله د خپل دربار نه ماله رزق راکړي او ما د ډاکو نه او د غلا د هر څه نه دوکه وکړي.